الله وی 15,000 کاله عمر تا زه خفه کړی یم او یو پیره دې راته ووې چې خدایه ما معاف کا. وی قسم دی د 15,000 کالو ګناهونه ته په دې جمله معاف کوم. محترمو تاسو ته یو عجیبه خبره کوم چې ګناه یو وبال دی او زه پښتو کې ویم چې ګناه یوه ګندګي ده. ګندګي تاسو پیژنئ؟ بول او براس چې وي څنګه چې انسان په دنیا کې ځان د ډکو متیازونه ساتي چې یره جي چرته راپسې اوننخلي ډېره کرکه ترې کوي بدبویي به رانه ځي جي خلک به رانه نفرت وکړي جي دا شی ډېر بد دی په دې معاشره کې. نو دغه رنګې ګناه یو غلیظ ترین ګندګي د محترمو څنګه چې دنیا کې انسان د ظاهري نجاست نه ځان ساتي دارنګې به انسان د محمد رسول الله امتي د ګناه نه ځان ساتي محترمو. او چې څنګه انسان ځان د ګندګۍ نه ځان نه ساتي خلک ته بیا نفرت کوي جي بدبویي ترې نه بیا ځي د هغې وبال ده ته ښکاره کېږي. دغه رنګې یو انسان د ګناه نه ځان نه ساتي خلک به ترې نفرت څه کوي زما رب ترې نه نفرت کوي محترمو او پیغمبر پې باندې خفه کېږي. په مونږ په معاشره کې دی نه دغه کېږي مونږ ویلی جي څوک رانه نفرت ونه کېږي څوک راته بدې ونه ګوري جي د انسانانو او تا ته یم چې الله درته بدې وګوري نو څه دی خیال دی محترمو. یو ګناه داسې وبال دی. تاسو ته یو عجیبه جمله وایم کله چې شیطان د الله نافرماني وکړه او وی ویل چې ابا واستکبره زه خو نه کومه تکبر یې وکړه زه خو آدم علیه السلام ته سجیده نه کومه وی شیطان ووی چې خدایه نه کومه سجیده نو نافرمانی شو کنه مونږ وایو نه کومه سجیده په خولې نه وایو خو بس جومات ته نه راځو د مونځ ټایم کې دا د شیطان نه غټه خبره. شیطان خو بیا هم نرو مړه وی ویل خدای ته په مخامخ چې نه کومه نو مونږ کې خو منافقت ته ګوره که خفه کېږو نه دا هم نه ویم چې نه کومه جومات ته هم نه راځم شیطان رانه ښه دی. او د منافقانو په باره کې زما رب وفرمیل ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. الله وی په جهنم کې د ټولو نه په لاندې طبقه کې به منافقان پراته محترم. شیطان خو ډایرک وي چې خدایه بس نه کومه نو سجده نه کومه موت ادم نه وایي چې نه کومه جومات ته هم نه راځم خو صفا ووایي بس خدایه نه کومه مونځه نه کوم سجده ربا نه درځم جومات ته ووایه بس خدای وایي دا ماته خوښېږي دا ماته او چې داسې هم نه وایي چې نه کومه سجده او جومات ته هم نه راځم نو ډېر خفه کېږم بیا لکه د منافقانو. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک سره به جهاد د منت لبانې به یې کولي او چې کوم کافرانو په حق باندې هغې ته خو پته وه چې بس نه ځو نو محترمو تاسو ته پته شیطان انکار وکړو سجده نه کوم توجه غواړم پوینټ لم راولم شیطان انکار وکړو سجده نه کوم نو زما رب پې باندې غوسه شو وایي زه مردوده نو شیطان ډېر هوښیار د الله د رحم ورته پته و قرآن کې الله فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمت نه مه ناامیده کېږي زما رحمت ډېر زیات لوی دی ډېر زیات لوی دی او چې ستا څومره وس دی او ستا تصوراتو کې هم نه راځي د الله دومره رحم دی نو شیطان ته پته و چې د الله رحم خو ډېر زیات دی د قرآن د دې آیت ورته پته وه په مخامخ الله ته وی خدای سجده نه کوم سجده ځکه تکبر یې وکړ خو بیا ورته خدای ما خو ستا عبادت هم کړی دی او ستا رحم هم ډېر دی نو خدای یو دعا غواړم نو زما رب یې وغواړه زما رب داسې رحم والا ذات په مخامخ ورته وایي سجده هم نه کوم بیا هم قربان شم د خپل ذات نه د خپل ذات د رب د ذات نه قربان شم وایي بیا هم ورته وایي وغواړه خدایه ما له داسې کار وکړه چې کثرت پیدا کړه عمر کې برکت پیدا کړه نو زما رب ورته وفرمایل وایي زه په عمر کې مې دله برکت کړه د قیامت اخیری کس بته بس چې قیامت په پتا بربا کېږي زه عمر کې مې سیوا کړه نو ډېر هوښیار خدای عمر خو دې سیوا کړه خو په کثرت هم پیدا کړه اوس که زه یوازې مو انسانان نه باندې ډېر دي نو خو دوکه کولی نه شم افراد هم پکار دي ماله کسان پکار دي جي لښکرې پکار دي زما رب ورته وفرمیل شیطانه چې د ادم یو زوی کېږي نو ستا به لس کېږي او چې د ادم لس کېږي نو ستا به سل کېږي او چې د ادم زر کېږي نو ستا به 1,00,000 اولاد کېږي محترم کثرت هم پکې واچو خدایه کثرت ته م واچو
عمر کې د برکت هم واچو خدایه بس اخیری دعا کومه زما رب ورته ووایه شیطان د شیطان دعا چې په ډایرکټ زما رب ته مخامخ وایي چې سجده نه کومه او زما د رب د رحم نه قربان شم وایه شیطانه دوه دعاګانې مې قبولې کړې درېیمه وایه ربه درېیمه دعا دا غواړم خدایه چې ما ته طاقت راکا زما رب ورته وې په دې بني آدمانو مې داسې طاقت درکړ څنګه چې د انسان په جسم کې دا وینه ډایرکټ د ده زړه ته رسېږي داسې به د انسان په جسم کې په وینه کې د ده زړه ته ډایرکټ رسېږي محترم دعا دام قبوله شو بس خدایه کار دې وکړه بس پوه شم اوس چې زه د زړه ته دې ورورسولم کار دې خدایه وکړه بس اوس ټیک شو جي یو کسب راغله قسم پاپا ذات مې د قسمي که یو کس سره نه د جنت مخ هم وویني بس کار دې وکړه خدایه عمر کې برکت هم پیدا شو کثرت هم په اولاد کې پیدا شو او خدایه دونه طاقت دې راکړه چې د انسان زړه ته ورځمه نو زړه خو بادشاه دې وسوسې په زړه کې د ګناه زه شیطان وی اچومه نو وسوسه به زه اچوم ګناه به ورته داسې مزینه کړم لکه د واده په شپه چې انسان ته په کټ کې ناوې ناستې داسې به ورته ښکلې کړم ګناه بس بیا باقي کار زما دی آدم علیه السلام وویل خدایه ده خو ستا نافرماني وکړه ټولې خبرې دې ومنلې نو خدایه دا به څه چل کېږي کا ته خو ډېره په بره لاړه خدایه دا به څه کېږي زما رب وفرمیل ادب دله مې درې دعاګانې قبولې کړې خو تا ته هم یو ناشنه او عجیبه خبره کوم توجه شته دا بعد یې پکې سرونه ښکته کړي دي ولې خفه یې توجه غواړم کني دا خبره بیا نیمه کې کټ کو ادمه د ده مې درې دعاګانې ومنلې خو تاله یو طریقه ښیمه د خلاصي طریقه ښیمه وی آدم علیه السلام متوجه شه په اسمان باندې شیطان خو یې وشړه فخرج وزه دغه نه راویشړه خدایه دا خو به ډېره ګرانه شي د ده اولاد هم ډېر دی او طاقت هم ډېر دی او په زړونو کې ګرځي زما خو به خدایه ټول اولاد برباد شي زما رب وی خفه کېږم خدایه څه به کېږي زما رب ورته وفرمیل آدمه چې دا شیطان زر کاله یو بنده دوکه کی او دوکه کی او سمې دوکه کی او ستا د بچي د خولې او د دې ژبې نه یو لفظ ووته چې ربا ما معاف کا وی قسم دې د شیطان د زرو کالو په محنت باندې به اوبه واړو مشوق سره سبحان الله داسې دغه نو دا به څوک وایي چې خدایه بیا به نه کومه او ما یو جمله وویله اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله وایي دا نه کومه یوازې چې ګناه دله معاف کوم بنده دا ګناه دله په واپس په نیکو باندې هم بدلو وایي عمر فاروق دا جمله چې د قرآن واورېده خدایه دا به څنګه کې ها یقین خو مې در باندې شته خدایه ایمان خو مې در باندې شته خدایه عقیده خو مې در باندې شته لیکن خدایه دا څنګه کېدی شي چې انسان به ګناه وکړي او ته مې ونه په نیکۍ بدلې هغه صحابه کرامو ایمان یې وګورئ ښه عقیده یې وه خو هسې خدایه وښیه راته نو تاسو ته پریکټیکل هم ویم پریکټیکل هم درته ویم ښه څه ویم پریکټیکل ورنه د هغې عقیده وه لکه ابراهیم علیه السلام چې خدای ته واذ قال ابراهیم ربي ارني کیف تحیي الموتى درېیمه سپاره کې خدایه زما خو عقیده شته چې ته مړي جمدي کې خو ما ته وښیه ارني کیف تحیي الموتى وښیه خدایه ته مړي څنګه جمدي کې نو زما رب ورته قال اولم تؤمن آیا ته ایمان نه دی ورته قال بلا ولکن لیطمئن قلبي خدایه زړه مې مطمئن دی وښیه راته زما رب ورته وفرمیل چې لاړ شه څلور مرغۍ والا او څلور مرغۍ قیمې کا او مختلف غوښې په دغه باندې کېده په غرونو باندې کېنه ثم ادعهن یأتینک سعیا واعلم ان الله عزیز حکیم وی ابراهیم علیه السلام چې دا کار وکړ څلور مرغۍ ونیولې قیمې یې کړې او په یو غرې کېښودې اواز یې ورته وکړه ثم ادعهن یأتینک سعیا وی هغه مرغۍ غوښې وچنګېدې روح پکې پیدا شو حضرت ابراهیم علیه السلام دی ورمنډې والې شو سره سبحان الله وعلم ان الله عزیز حکیم خدایه پوه شومه چې په هر څه باندې قادر ربه زما خو عقیده شته ایمان مې شته خدایه ته دا ګناهونه په نیکۍ بدل خو خدایه ما ته وښیه اوس تاسو ته ووایم که ونه ویم توجه شته خدایه ما ته وښیه چې دا ګناه څنګه ته په نیکۍ باندې بدل زما رب عمره انتظار کوه درته ښیم زمانه تېرېده یو وخت یو شرابي را روان دی شرابي ما وی د عمر دبدبه داسې وه چې په ځمکه به ګرځېده نو یزعزع الارض ځمکه به جړقېده دا د هغه دبدبه ورو ما څه ووي
چې عمر به په ځمکه ګرځېده نو ځمکه به جړقېده او شیطان چې الله سره وعده کړې وه چې ستا دا قوم به ذلیله کومه ستا دا اولاد به او ستا دا مخلوق به ذلیله کوم لیکن په دې اولاد کې د ادم په اولاد کې یو ولد او یو بچی و چې نام یې حضرت عمر چې شیطان به عمر ولیده نو منډې به یې والي وایي د ده چل نه راځي د ده چل نه راځي وایي عمر فاروق وي یو شرابي را روانو ترخ کې شراب نیولي شرابي وي چې عمر مې ولیده نو یره را باندې راله ما وی خدایه کې ولیدمه نو سر رانه وی خدایه کې ولیدمه نو سر رانه وی وایي داسې کار مې وکړه چې شراب مې ترخ کې ونیو نو خدا ته مې ووی یو جمله ووته خدایه ما معاف که بیا به نه کومه قربان شم د الله نه خدایا ما معاف که بیا به نه کوم الله وی جمله ما اسمان ته راورسېده ما رب له راورسېده وی معافي څه کې وی عمره تا ته ښیم چې نیکې زه ګناه څنګه په نیکۍ بدلوم عمر وی رالم ما ته وی چې او نوجوانه سنو ودرېدم ما وی حضرت څه دي ترخ کې حضرت څه نه دي جي لاسونه مې جړبېدل وی چې مې وکتل وی هسې مې ذهن ته ما وی حضرت پې دي جي پې دي ما ته وښیه وی قسم دې لاسونه مې داسې جړه کېدل چې ترخ مې اوچت که ښکته بوتل پرېوت هغه بوتل نه پی راووتل او هغه پی داسې و چې یشېدل وایي ما ووی چې ربا قسم دې چې ما ولیدل چې شرابو څه داسې وجه وشوه وایي الله ته مې ووی چې ربه ماف مې کا پته ولګېده خدایه چې ته شراب په ګرمو پیو باندې بدلولی شي نو الله ته ګناه په نیکو باندې بدلولی شي محترم چې ته دا شراب په پیو باندې عمره درته مې وښول شراب مې ګویا دا لفظ ووی چې خدایه معاف مې کا نو شراب مې وله چې پلید شی دی په پیو باندې بدل کړه نو عمره څه دی خیال دی چې د انسان ګناه زه په نیکۍ باندې نشم بدلولی محترمو خو دا به څوک کوي یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام